बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ सैदुर्रहमान द स्वाद द सीमिना सासु په خدمت کې یو ځل بیا حاضریم قدرمن کوتونکو د سواد او خاص کر د ملکنډ ډیویژن د خلکو لپاره د خوشحالۍ خبر ده چې د 1300 میاشتونه کم د کرونا د مرض چې دا په تیزی سره په سواد کې خورېدو خو اوس چې څومره ماهرین دي یا څومره دلته چارواکي دي د هسپتال انتظامیه ده دا اوس سره زموږ خبرې اترې کېږي نو کم متاثره خلک چې دي یا کم چې به د روزانه په بنیاد باندې کم مریضان راتلل هغو ته او ټسټونه به کېدل او هغو کې به بیا د دغې تصدیق کېدو نو پای کې ښه کافي حده پورې کمی راغلی دا وخت سیدو شریف هسپتال کې چې دی زما په خیال د 40 پورې کسان چې دی نو هغه دا وخت زیر علاج دي د کرونا په وارډ کې د دې نه وړاندې دغه شمېر چې دی نو دا د اتیا نه سیوا وه نو دا زموږ دپاره زما په خیال د ټول سواد دپاره د خوشحالۍ زیری دی خو لا زما په خیال احتیاط چې دی نو موږ له پکار دی داسې نه ده چې دا مکمل ختم شوی دی خلکو احتیاط وکړو خاص کر زموږ د بار او د نورو زموږ چې څومره ملګري دي خبریالان دي او خاص کر کمپین چې روانو د اویرنس په حواله سره نو په هغې کې زیاتره خلکو چې دی نو اوس په حفاظتي اقداماتو باندې عمل درآمد کړی دی او د هغې نتیجه دغه ده چې په سواد کې کیسونه چې دی نو هغه ورځ ته ورځ کمیږي په هغې کې کمی راځي عام طور باندې زموږ په پروګرام کې یا کم عام خلکو سره چې زموږ کله خبرې اترې کېږي نو هم دغه سوالونه راپورته کېږي چې زیاتره د زړه مریضاني هغه وفات شي نو خلک دغه پوښتنه کوي چې یاره د زړه د هغه ته خو الریډي د زړه رنځ او د زړه د رنځ نه مړ دی خو هسې ډاکټران په کرونا کې اچوي نو ستاسو دغه ذهن نه دغه سوالونه لرکولو لپاره نن موږ خپل سټوډیو ته رابللی دی د سواد سیدو شریف د درنې کورنۍ سره یې تعلق دی ډاکټر عبدالهادي صاحب اسسټنټ پروفیسر دی په سیدو ټیچینګ هسپتال کې او د کارډیالوجي ډپارټمنټ چې دی نو هلته خپل خدمات ترسره کوي چې تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایي سیدالرحمن صاحب ډېره زیاته مهرباني او د وی ټي خبر هم ډېره زیاته شکریا چې زه دلته راوغوښتم ستاسو د ټایم راکولو چې ډېره زیاته مننه چونکې ستاسو روټین چې دی نو هغه ډېر زیات موږ ته پته ده ډېرو مشکلې سره تاسو خپل ټایم چې دی نو هغه مینج کوو موږ دپاره ډاکټر صاحب ړومبنی خو چونکې سوالات زما سره ډېر دي خو ړومبنی به زه راځم چې سیدو شریف هسپتال چې دی دا د ملکنډ ډیویژن د ټولو نه لوی هسپتال دی اوس زموږ سره چونکې باجوړ هم زموږ سره ملکنډ ډیویژن کې شمیرلی کېږي تقریبا 9 ضلعې دي زموږ سره په ملکنډ ډیویژن کې او داسې ویلی کېږي چې د 80 لکه نه سیوا آبادي ده نو د دې دپاره صرف یوازینی غټ هسپتال چې دی نو هغه سیدو شریف دی د زړونو رنځ چې دی نو هغه اسیم سیوا دی څه ګڼئ څه سهولیات دي حکومت دغې دپاره څه اقدامات پورته کړي دي سیدالرحمن صاحب ستاسو دا خبره بالکل په ځای ده چې دا د ټول ملکنډ ډیویژن دپاره دا یو واحد هسپتال دی او زموږ د ملکنډ ډیویژن آبادي څنګه تاسو د 80 لکه نه تقریبا زیاته ده دا واحد هسپتال دی چې په دې کې زموږ د زړه د بیمارانو دپاره 24 غنټې خدمات چې دی که نه هغه دلته موجود دي او مریضان دلته راځي والا د مخکې په نسبت مخکې دلته زموږ سره صرف یو آی سی یو په سیدو هسپتال کې د آی سی یو په نوم به چلیده او په هغې کې زموږ سره زیات نه زیات 12 یا 14 کټ نو د ټول ډیویژن دپاره 14 کټه چې دی دا ډېره زیاته موږ به کوشش کوو چې هر یو مریض ته ځان ورسوو خدمت هغه وشي اوس دې حکومت دا وکړو چې کوم د سیدو شریف هسپتال کې دا نوی بلډینګ روغ شو دا فیز 1 چې د 500 کټونو روغ شو نو په هغې کې موږ ته تقریبا د 40 کټو یو جدا ځای پورشن موږ ته ملاو شو د هغې سره دومره وشو چې شکر الحمدلله موږ ته زیات ملاو شو او اوس موږ زیات چې کوم د زړه مریضان دي د هغو دلته هغه خدمت کولی شو هغه راځي بل خلکو ته هم پته ولګي چې په دې هسپتال کې 24 غنټې د زړه خدمات چې دی هغه ورکولی کېږي بالکل نو د مریضانو هغه ریفرل چې دی د نور ډسټرکټس نه نو هغه اوس موږ ته زیات شوی دی ډاکټر صاحب کمی څه دی او څه کول پکار دي ځکه چې زموږ د سواد نه الحمدلله بلکې ملکنډ ډیویژن نه حکومت کې برخه زیاته ده وزیر اعلی هم د دې دی نو څه ګڼئ تر اوسه پورې څه کړی شوي دي او څه مزید کول پکار دي زه چې کله 2015 جنوري کې زه واپس رالم دلته او ما دلته خپل ارایول ورکړو نو هغه وخت چې زه ګورم نو زموږ سره سپیشلیست ډاکټران هم دومره زیات نه یو واحد زموږ سره یو زموږ مشر ډاکټر صاحب دی چې هغه دلته د هغې نه علاوه چې کوم سینیر ډاکټران نو هغه پوره سپیشلایزیشن د هغو سره نه و یو د وخت سره چې د شکر الحمدلله سپیشلایز چې کوم ډاکټران دي هغه هم دلته رالو بل د هغې نه علاوه موږ ته اضافي ځای راته هم ملاو شو د هغې نه علاوه حکومت اوس یو کوشش شروع کړ چې زموږ د ټول ملکنډ ډیویژن دپاره دلته د زړه د رګونو چې کوم ټسټ و په سرکاري توګه باندې انجیوګرافي به کېده یا د زړه د رګونو چې کوم سټنټونه به لګېدل هغه زموږ نه و اوس حکومت ماشاءالله هغه پیسې ورکړي دي د یو اس ایډ یو زموږ سره پیسې راغلي وي او د هغې تقریبا هغه پروسس چې دی انشاءالله زه ګورم چې نیکسټ یو 2-3 منثس کې به هغه پروسس به هم کمپلیټ شي
نو د ټول ملکن ډیویژن لپاره بیا د زړه د رګونو چې کم ټیسټ په یا سټنټونه لګېدل چې الحمدلله هغه بدلته هم بیا شروع بشي. د دې نه علاوه اوس نن سبا په پرایویټ سېکټر کې چې دی نو هغه دلته هم چې دی هغه انجیوګرافي او انجیوپلاسټي هغه کیږي او حکومت چې کوم هغه انقلابي اقدام کړو د صحت کارت الحمدلله هغه هم دلته اوس کیږي په صحت کارت خلکو ته بالکل فری ټریټمنټ چې دی ځکه د انجیوپلاسټي د دې په علاج باندې کم از کم د لکاو نه زیاتې پیسې لګي نو حکومت غریب خلک زیاتره نشي غریب خلک هغه نشي برداشت کولی. نو حکومت دا یو غټ انقلابي اقدام وکړو چې صحت کارت خلکو له ورکو او د هغې بیا موږ دلته اجازه هم راکړو. دلته زموږ سره پرایویټ سېکټر کې د موږ په صحت کارت باندې خلکو له بالکل هغه فری چې دی که نه سټنټونه لګي او انشاءالله زه ګورم چې په نیکسټ 2-3 منث کې به انشاءالله زموږ چې کوم سرکاري د انجیوګرافي ماشین دی انشاءالله هغه به هم اوس ولګي دلته د خیر سره. وړاندې خلک یا پرایویټ ته تلل او یا به چې دی نو پېښور ته تلل. بالکل جی کله چې موږ په 2017 کې دلته د انجیوګرافي سہولت پرایویټ لا نو شروع کړی نو زموږ دا ټول خلک چې دا پېښور ته تلو او اسلام آباد ته نو په پېښور باندې هم لوډ ډېر زیات و. شکر الحمدلله اوس زموږ چې څومره ملکن ډیویژن دی هغه زیاتره چې دی که نه اوس دلته موږ په سیدو شریف کې کوو خلکو ته. ډاکټر صاحب څه ګڼئ د زړه چونکې ستاسو خو دغه شعبه ده ستاسو ایکسپرټیز به دغه کې ده سپیشلیټي و دغه ده څه ګڼئ د سواد کې چې کله حالات خراب وو د هغې نه وړاندې او د هغې نه پس څومره زیاتوالی راغلی دی تاسو ګڼئ چې ملکن ډیویژن کې یا سواد کې د زړه بیماریانو کې؟ بالکل زه چې اوس ګورم د نن نه تقریبا داسې 20 کاله مخکې به زموږ سوچ دا و چې چاته د زړه بیماري کېږي نو د هغه به عمر به د 50 یا 60 نه به زیات بالکل. خو نن سبا موږ ګورو په خپل واټ کې په خپل OPD کې چې موږ له د 13 کالو د 25 کالو هلکان او جنکۍ هم را روانې دي زیاتر هلکان چې کم میل کسان دي په هغو کې هم د زړه اټیک چې دی پکې زیاتېږي. د دې شاته که موږ ګورو نو یو خوا پخواني چې کوم وجې چې د چا وزن ډېر زیات وي چاته شوګر وي چاته بلډ پریشر وي څوک سګرټس کوي د چا ورزش نه وي دغه پخوانۍ خبرې وي او هغه اوس هم شته چې دا د مرضونه چا کوي نو هغه ته د زړه تکلیف زیات کېږي. خو اوس موږ وینو چې دا سټرس چې دی ذهني دباو چې دی نو که خلک زموږ په صفات باندې داسې یو 2-3 حالات داسې تېر شول د سیلاب په شکل کې د زلزلو په شکل کې چې کوم هغه زموږ دلته چې کوم نور حالات خراب شي نو د هغې د لاسه د خلکو ذهني طور هم سټرس ډېر زیات شوی بیا ډینګي راله اوس کرونا راله نو د دې د لاسه هم د خلکو د زړه مرضونه چې دی هغه زیات شوي دي. نو زه ګورم چې نوی تحقیق هم پکار دی چې آیا د دې شوګر بلډ پریشر نه علاوه نور څه داسې وجوهات شته چې هغه په ینګ ایج کې خلکو ته هارټ اټیک او دا شیزونه ورته کوي. بالکل دا ډېره زیاته مهمه خبره ډاکټر صاحب وکړه. زموږ نمبر تاسو ته چې دی نو د ټي وي په سکرین باندې چلیږي تاسو خپل خیالات خپل سوالونه چې دی ډاکټر صاحب موږ تاسو لپاره نن راوختی دی د زړه سره ریلیټډ چې څومره مسلې دي تاسو ډاکټر صاحب نه نیغ په نیغه باندې پوښتنه کولی شئ. زموږ نمبر تاسو ته په سکرین باندې چلیږي 0380805595 دا زموږ نمبر دی. تاسو په دې باندې زموږ سره د خپل کال په ذریعه باندې خپل سوالونه چې دی نو هغه شریک کولی شئ موږ ته کال کولی شئ او ډاکټر صاحب به ستاسو د پوښتنو نیغ په نیغه جواب چې دی نو تاسو درکوي. تاسو څنګه وویل ډاکټر صاحب چې زلمي چې دی نو ډېر زیات تاسو ته را روان دي دغه پیشنټ نو وجوهات څه دي د دې سموکینګ هم په دې کې یو فیکټر دی که نه او د دې نه نور څه وجوهات کېدای شي؟ بالکل څنګه تاسو وویل چې زلمي هم اوس زموږ سره ښه پوره زیاتېږي او موږ اینو چې هغه راځي او چې کله هغو ته موږ انجیوګرافي وکړو نو واقعي چې کوم زموږ شک وي نو هغه په هغې کې په حقیقت کې بدل شي چې زموږ چې کوم شک و چې دا زلمی دی او دته هارټ اټیک دی او انجیوګرافي هغه بالکل موږ ته حقیقت وښیي چې واقعي د هارټ اټیک ته ښه صحیح اټیک شوی دی. څنګه چې تاسو وویل واقعي سموکینګ چې دی سګرټ څکل چې دي د دې هم چې دی د زړه سره ډېر زیات ګهره تعلق دی. نو چې چېرته موږ خلکو ته وایو چې ته به دا د احتیاط کوې نو په هغې کې سګرټ موږ خامخا ورته وایو چې سګرټ ځکه د سګرټ د سګرټ خو د زلمو نن سبا یو ټرینډ دی ډېر زیات ټرینډ دی او څه چې زموږ د بېروزګاري زیاته ده څه د معاشرې حالات داسې دي نو خلک د ټینشن لرې کولو دپاره سګرټ ته ډېر زیات میله کېږي د هغې د لاسه هم په دې زلمو کې د زړه تکلیفونه ښه سیوا کېږي. یو چې تاسو ښه رایټلی تاسو وویل چې یو خو سګرټ ټیک شو نو د دې په رول شته په زلمو کې د هارټ اټیک. بل چې ما څنګه تاسو ته مخکې نه دی وایي سټرس چې دی دا باقاعده اوس چې دی یو ریکګنایز فیکټر دی چې او واقعي سټرس چې دی که نه دا انسان ته چې دی که نه د زړه تکلیفونه ورکولی شي. د دې نه علاوه موږ کتابونو کې یو ریسرچ کوو چې ځینې داسې مرضونه شته چې هغه ډېر کامن نه دي خو چې کله هم وایي زلمي راشي دوی ته هارټ اټیک شي نو تاسو دوی له هغه ټیسټونه هم وکړئ چې د هغه هم وجوهات کیدای شي. بل زه تاسو ته خپلې خبره وکړم چې د زړه د رګونو د تنګوالي نه علاوه هم د هارټ اټیک نور ډېر زیات وجوهات دي هغه بیا موږ ته په مختلف دغه کې ټیسټونو کې پته ولګي لکه موږ له ایکو وکړو یا څه نور طریقې نو موږ ته پته و چې واقعي د هارټ اټیک یوازې د رګ د بندش د لاسه نه و دا په دې زړه کې نور هم څه داسې وجوهات چې د دې د لاسه دوی ته هارټ اټیک شوی دی. نو تحقیق روان دی
په ظلمو کې چې دومره په ینګ ایج کې دوی ته هارت اټیک کیږي نو د هغې تحقیق اوس هم روان دی چې آیا اوس څه وجه ده چې شوګر بلډ پریشر نه خبره ووته او په ظلمو کې چې دی که نه اوس هم هارت اټیک کیږي ډاکټر صاحب سټوډنټ لایف کې زیاتره سټوډنټ چې دی نو سموکینګ ډېر زیات کوي هغو ته څه پیغام ورکوئ ځکه ووایم جی دا یو ډیل هغه زه ملټي ډایمنشنل تاسو خبره وکړه دې ته به موږ د مختلف طرفونو اپروچ په دې ته کوو په دې کې به د هر چا رول یو هغه به پلی کیږي چې څنګه د میډیا یو رول دی چې مخکې به ستاسو یاد کرکټ اوور به ختم شو نو اخرنی بلا شو نه او د ویلز چې دی که نه هغې اډورټایزمنټ به راغلی ټیک دی نو ګورمنټ هم احساس و چې دا موږ د هلکانو لکه ځکه کرکټ ته خو ټول ظلمي ناست دي ټیک ده نو یو ګورمنټ خپل رول پلی کړو چې دا موږ څه کوو چې د هر اوور نه پس چې دی که نه موږ د سګرټو د اشتهار ورکړو نو یو ګورمنټ ته احساس و چې دا موږ ټیک نه کوو یو هغه طرف باندې هم کار شروع شو بل ګورمنټ بیا اشتهارونه شروع کړل که تاسو وګورئ د سګرټو په ډبو باندې اوس نیم ډبې چې دی په هغې به تصویري چې د سګرټو کم نقصان دی کم کینسر دی نو ګورمنټ هم خپل رول پلی کوي د میډیا په ترو د اشتهاراتو په ترو باندې بل چیز هم زموږ چې کوم د مشرانو سره به هغه ناسته پاسته وه هغه ډېره کمه شوې ده نو چې پخوا به دا زلمي ماشومان به د مشرانو سره ناست وو نو په منځ کې به یو لحاظ هم خلک به مصروف و د ظلمو ذهن به اخوا دېخوا ډېر نه و په کور کې به ناست وو نو زه اوس وایم چې مشرانو له پکار دي چې په ظلمو نظر ساتي چې دی چېرته لاړو ورځې څنګه تېره شوه دغه خبرې شوې د دې نه علاوه زموږ لږ شانتې د مذهب نه شاته کېدل چې دی که نه ځکه زموږ په 10م جماعت کې موږ یو حدیث شریف ویلی چې ما ته اوس هم یاد دی په ګورمنټ سکول کې موږ ته ویلی چې هر نشې والا شی حرام دی که نه عربي خو ما ته صحیح یاده نه خو هغه دی مفهوم یې داسې و نو چې کم از کم لږ ډېر چې دی که نه د مذهب طرف ته هم که موږ دا زلمي لږ نږدې کړو او د دوی په نظر کې دا خبره راغله چې هر نشې والا شی حرام دی نو په کار چې دوی په ذهن کې بخیر چې سګرټ خو یو نشه ده بالکل نو د مذهب نه د لرې کېدو هم دا یو وجه ده نو څنګه ما تاسو دا یو ملټي ډایمنشنل اپروچ به غواړي او زه ګورم چې لکه ډېر د افسوس خبره چې دا زلمي کلی وي نو سګرټ کې انسان واقعي ډېر خفه شي بالکل ډاکټر صاحب څه ګڼئ لایف سټایل هم زموږ ډېر زیات زموږ په دې سوسایټي کې ښه پوره اثر چې دی نو څه کول پکار دي یو صحتمند ژوند تېرولو دپاره خلکو له څه کول پکار دي او بیا د زړه د مرضونو نه بلډ پریشر د دې د بچ کېدلو دپاره څه کول پکار دي ستاسو که یاد دی جی موږ چې به کله واړو نو د ګراسي ګراونډ مخکې به دا چوټي د جمعې په ورځ وه نو موږ به خپلې ملګري شبې جمعې له ولېږل چې څنګه ته سهار مونځ وکړې نو به ګراسي ګراونډ کې به وکټې ولګې چې موږ ته ځای به ونیسي نو د جمعې ګڼه به زیاته نو هر مازدیګر به ګراسي ګراونډ د فارم دا ګراونډونه دا ټول به ډکو جي هر ځای به ډکو اوس که تاسو ګورئ جي موبایل ډېر عام شو کمپیوټر ډېر عام شو نت ډېر زیات شو د دې خپلې فایدې د هغې نه موږ انکار نه کوو خو استعمال چې دی که نه هغه ډېر زیات شو او موږ همیشه جي د دې نیګیټیو استعمال زیات کېږي نو یو که تاسو ګورئ جي زموږ د ټیکنالوژي سره هم زموږ په لایف سټایل کې ډېر چینج راغی نو موږ له پکار دی چې خپل زموږ پروفیسر به خبره کوله وایي دا ورزش چې دی زموږ شپږم مونځ پکار دی بالکل وایي دا شپږم مونځ پکار دی نو موږ له پکار دی چې کم از کم یوه ګنټه یو واک یو تیز واکي څه ایکسرسایز چې دا د خپل ژوند یو حصه وکړو دا د نارمل کس لپاره هم ضروري ده او بیا خاص کر د هغې کسانو لپاره چې چاته شوګر دی چاته بلډ پریشر دی د چا د مخکې د زړه اپریشن شوی دی یا اپریشن نه دی شوی خو هغه د زړه په علاج باندې دی نو دا یوه ګنټه ورزش چې دی که نه دا بالکل موږ له د ژوند یو حصه رغول پکار دی او د یوه ګنټه ورزش چې دی دا موږ د ډېرو مرضونو نه چې دی که نه دا بچ کولی شي وزن ورسره کم شي بلډ پریشر کنټرول شي د شوګر دوایانې انسولین د هغې ریکوایرمنټس چې دی هغه کم شي او د زړه د مرض لپاره دا ډېره زیاته چې دی هغه فایده کوي نو زما به یو دغه پیغام وي چې موږ له خامخا په ورځ کې یوه ګنټه چې د خپل یو ګرځېدل یو واک چې دی یو تیز واک دا ډېر زیات ضروري کېدل پکار دی موږ ډاکټر صاحب څه ګڼئ ورزش او دا چې دی نو څه مخنیوی کولی شي دغې مرضونو ډېر زیات چیز د کله چې انسان ورزش کیږي د دوی په وجود کې د وینې چلن چې دی هغه ډېر زیات شي نو وینه نه ودرېږي چې وینه نه ودرېږي د هغې بیا چې څه نقصانات دي نو هغه هم انسان ته نه کېږي بل د ورزش سره څه کېږي وزن کمیږي چې وزن کم شو نو د وجود نه ډېر مرضونه چې دی که نه په خپله بیا سیټ کېږي بل د ورزش سره جي څه وشي چې د انسان چې کوم د شوګر ګولۍ دي یا د شوګر لپاره چې انسولین استعمالوي د هغې هغه ډوز چې کوم ریکوایري د علاج لپاره هغه په خپله کمیږي بالکل ځکه د ورزش سره جي څه وشي زموږ دا غوښې چې دي که نه دا د شوګر چې استعمالول شروع کړي ځکه د ورزش سره غوښې ته چې دی که نه هغه انرژي پکار ده دغه انرژي د غوښه چې دی که نه ځان ته شوګر راکاږي د هغې نه خپله انرژي الي چې دا سړی پې روان دی دا زنانه روانه چې ده ته انرژي ورکوم نو څه وشي چې کله انسان ورزش کوي
د شوګر لیول کمیږي نو هغې سره ستا د شوګر د ګولو د انسولین چې کوم ریکوایرمنټس دی هغه هم کمیږي نو د ګرځېدو ډېره زیاتې فایدې دي بل جي زموږ د اډوکو دردونه وجود هر وخت زموږ درد کوي ولې درد کوي ناسته زیاته ده بالکل هر الګ ته چې ګوري زلمی ته مشر ته ګوري زما په ملا درد دی زما په زنګونانو درد دی نو چې کله ګرځېدل شروع شول د ملا درد به سره ختم شي د زنګونانو درد به سره ختم شي کنه جی ډېر مسایل دي د خېټې تکلیفونه د معدې تکلیف ذهني پریشانی دي انسان لږ شانتي نیچر ته وځي واک وکړي د ذهني پریشانی هم کم شي د فریش شي یو تاسو ډېر ګرځئ جی تاسو او بس کوشش کوئ جی زموږ نمبر په سکرین باندې تاسو ته چلیږي جی 0316 180 56 95 نمبر دوباره د ریپیټ کوم جی 0316 180 56 95 دا نمبر دی جی تاسو خپل پوښتنې چې دي نو هغه زموږ سره شریک کولی شئ نیغ په نیغه باندې نمبر ته یو ځل بیا ویم 0316 180 56 95 عبدالهادي صاحب ډېر په ګرانه باندې ټایم مو دی او ستاسو پوښتنې چې دي چونکې تاسو ته بیا داسې موقع نه میلاویږي نو خپل پوښتنې چې دي نو هغه زموږ سره شریک کولی شئ ډاکټر صاحب د شوګر بلډ پرشر او دا مرضونه خاص کر نن سبا په ینګ ایج کې هم ډېر زیات خلکو ته لګي نو دوله خاص کر څه کول پکار دی او د دې ریزن څه دی په بهایند باندې چې یو سړی وایي چې یاره زه دې شیزونو نه بچ کېدل غواړم نو هغه له څه داسې کول پکار دي ځکه چې شوګر بلډ پرشر او دا شیزونه راشي نو هغه ته د ګردو بیا هم نقصان د هغې نه رسېدی شي د زړه رنځ کې هم اضافه راتلی شي نو څه ګڼئ څه ایډوایز ورکول په دې کې جی که موږ اول شوګر والو د شوګر غټ او موږ له دوه قسمونه والو یو اولنی قسم هغه چې انسان ته ډېر زیات په زلمي ایج کې ورته شروع شي ایون ماشومانو ته هم شروع کېږي په اولني کال 2 کال ایون بیا په 10 کال 20 کال کې هم شروع دا هغه شوګر چې دا په دې وجود کې د مور پلار نه چې دی که نه پیدایشي طور را رواني د هغې خو علاج هم بیا دغه چې دې مریض ته ډاري چې دی علاج شروع کېږي او د هغې سره به دی بیا خپل احتیاط کوي یو خو دا شوګر شو چې د دې نه خو بچ کېدل نو دته الله پاک په قسمت کې ښودي ودله دا راله موږ سره یو کالر دی ډاکټر صاحب تاسو خپل خبره یاد ساتئ جی څوک د کم ځای نه السلام علیکم سر بادشاہ رحمان سر درگاہ میں جی وعلیکم السلام پروگرام کې د تهرکلې وایو جی ډاکټر صاحب ناسته سب پوښتنه وکول غواړي جی سر اول کو ډاکټر صاحب وته دوه سلام پیش کوم او زه د مور د متعلق یو څه ډاکټر صاحب نه کول غواړم جی ډاکټر صاحب تاسو आवाज اوري جی خپل پوښتنه وکړئ سر د مور د جماعت کم د عمر تقریبا 55 سال دی او چې څنګه ورته کېږي زر خدای چې کوم راي صحیح طرف ته نه پدې وته سر درد کېږي جی او لکه تکلیف ورته نو ډاکټرانو ته کوم ډیر پوری سی جی وغیرہ ارته ورته کوي خو تکلیف د تقریبا 20 to 25 دن بعد وته راځي خو خی طرف ته سره یو خو د طرف دی او خی طرف ته تکلیف کیږي تقریبا د پښتو اخیری طرف ورېږي ټیک ده جی ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورئ چې تاسو ته جواب درکړي تاسو کې نه ټي وي ته وایي چې 55 سال عمر دی خی طرف ته درد راځي څنګه چې دوی د خپل پوښتنه وکړه 55 سال عمر داسې عمر دی چې په دې کې انسان ته د زړه تکلیفونو چانسز کېدی شي ورته نو که فرض که دوی ته کله ناکله په دې ښي طرف هم درد راځي نو دوی له پکار دی چې کوم ډاکټر صاحب دوی تلي نو خو به دوی ای سی جي به ورته کړي ټیک شو نو ای سی جي ماشاءالله هغه د دوی به بالکل کېدی شي نارمل وي د هغې نه علاوه که خامخا بیا د زړه شکي د هغې نه علاوه بیا 2-3 ټسټونه نورې موږ ګرځېدو والا ای سی جي وکړو چې کوم انسان لږ ډېر ګرځېدی شي د زړه یو شیشه ده موږ ته ایکو وایي هغه ورته کېدی شي نو دا 2 ټسټونه کوم چې دوی موږ ته اندازه لګي چې آیا دا درد چې دی خو دې نه کې دا د زړه سره تعلق ساتي که نه ساتي که هغه نه ساتي بیا ښي طرف ته کوم درد چې دی د پړپوسانو تکلیف هم کېدی شي له پاسه غوښې دي پټې دي لاس دی د هغې تکلیف هم کېدی شي خو دې نه کې دا درد لږ لاندې دلته تریخی دی معده ده د هغې تکلیف هم کېدی شي خو که فرض که موږ مخصوص د زړه سره بیا تړلې خبره کوو نو که یو ای سی جي سیپ وشي که منډې والا ای سی جي کولی شي د زړه ډاکټر به ورته هغه وکړي د زړه یو ایکو د کوم الټراساونډ چې دی د دې نه به هم څه اندازه وشي چې آیا دا درد چې دی د زړه سره تعلق شته که نه شته ډاکټر صاحب موږ خپل خبره به جاري ساتو چې شوګر بلډ پرشر او د زړه مرزونه څنګه راځي او نو څنګه چې موږ یو هغه اولنی قسم شوګر دویم قسم شوګر دی چې دا انسان ته چې عمر کله سیوا کیږي دوی ته د لګېدو چانسز سیوا کیږي او خاص کر چې دا چا د مور پلار کې یا پرونو خويندو کې بل چاته هم شوګري اوس د مریض ته نه دی شروع شوی خو د چونکې په فیملی کې دا هیستری شته د هغې دپاره پکار دی چې د خپل لایف سټایل چې دی کم از کم 1 غنټه دی خامخا خپل ورزش کوي دا ورزش چې دی کني د شوګر د مریض لپاره بهترین شی دی د ډیر تکلیفونو نه د خلاصي د ګردو د تکلیف نه به خلاص کی د سترګو نظر بوله ان شاء الله د نظر نه کمیږي نو یو خدای د چې کده ته چانسز ټیک شو نو دله پکار دی د خامخا 1 غنټه چې د خپل ورزش ایکسرسایز شروع کړي بلکې موږ راشو بلډ پرشر طرف ته د بلډ پرشر زموږ سبق موږ ته دا وایي چې په 90% کې د دې 90 یا 95% کې د بلډ پرشر څه وجه نه
دا چې دی کنه دا انسان ته د وخت سره سره چې دی کنه مشرانو ته دا بلډ پرشر شروع کیدی شي خو ځینې 15% د دې دي چې داغي اکثر مونږه خاص کر ینګ ایج کې چې راشي زلمون کې راشي 10 کال راشي 10 کال راشي وجې د بلډ پرشر ډیر هاي هغه به موږ کنفرم هم کو د ډاکټر په اصول باندې چې واقعي د بلډ پرشر زیاتی هر وخت چې هغه کنفرم هم شي بیا یو څو دي مرزونه شته چې ډیر عام دي هغه مونږ وګورو چې آی د انسان ته واقعي د دې د وجې نه خو بلډ پرشر نه دی نو چې دغه مرض علاج وشي د هغې سره د هغه بلډ پرشر هم بیا کنټرول شي که پرس که د هغې نه بغیر هم دته بیا مونږ ګولې دوایانې هم شروع کړو خو د دې سره سره زه تاسو ته ووایم چې د بلډ پرشر بهترین علاج چې دی که نه هغه هم ګرځېدل دي دویم شی چې دی وزن کمول ریسرچ دا وایي چې د کم انسان وزن زیاتی او د خپل چې دی وزن کم کو د دې سره بلډ پرشر ډېر زیات چې دی ښه کنټرول شي بل چې دی کنه عام زموږ سبزیانې چې څومره ملاویږي نو د شوګر او د بلډ په مرض کې عامې سبزیانې لکه دا تورې شوې بینډې شوې کریلې دا شیزونه دي ټیک ته او موسمي میوه چې څه ملاویږي لکه نن سبا شلتالو دی خټکی دی ټیک شو نو د موسمي فروټس او د سبزیانو استعمال او ګرځېدل ټیک شو د دې سره هم بلډ پرشر ماشاءالله ډېر ښه کنټرول کېږي ډېر کمیږي خو زموږ سره بل کالر دی چې څوک د کم ځای نه سلیمان یم اوازي تیزابات له خبرې کومه جی سلیمان بھائی څه پوښتنه به کول غواړي سر دا پوښتنه کوم زما 10 کال عمر دی جی او زما په دې ځکه کې باندې دي چې یو چړي راځي ښه جی په دې ځکه کې باندې یا تقریبا د کال یو نیمه وچو ډاکټر ته لږ پوښتنه کوي چې بیا دا څه مسله کېږي تاسو ډاکټر له تللی چې څه ټیسټونه وغیره وکړي دي که نه او چې کړي مې دي ډاکټر له تلم دا سعودي کې دا یو نه دی جی جی دې په تلم ډاکټر چې لري راځي هغه لا کړو خو دا ویل کوم بیا دا غدل مرګ ما ختم شي او ویلې چې ما به خوري ټیسټونه وغیره صفا راغلي هغه ته څه وی چې څه مسله ده هغه دې دا رګ بلاک معمولی بلاک نه دا د دې ویلې څنګه دا خو دا ویلې سره ختم شي او جی ښه جی ټیک شو اوس بیا دا دوباره تقریبا یو ځل میاشتې کېږي دا بل بیا ماته سټارټ شوی دی ټیک دی جی به ډاکټر صاحب دله جواب درکوي وایي جی معمولی مسله وه خو لو سره کلیر شوی خو 2 میاشتې بیا راغلی دی خاص کر دا ومي چې ډاکټر کله ایډوایز ورکړي یا ټریټمنټ ورکړي هغه موږ یو میاشت نیمه استعمال کړو لکه څنګه چې دی مرګري استعمال کړی دی بیا چې موږ لږ تکلیف کم شي نو موږ بیا لږ بې پروا شو بالکل نو دغه بیا څومره نقصان رسولی شي څنګه چې دلته دوباره سټارټ شوی دی او دله بس بالکل یو چې د عمر موږ وګورو 10 کال عمر دی او ماشاءالله د ځواني عمر دی د منډې تړلې د مزدوري عمر بالکل په دې وخت کې اکثر د زړه تکلیفونو چانسز یو خو ډېر کمی په دې عمر کې د دې ته زیات تکلیف د دې پټو دا درد دي ظاهرا هغه لپاسه د پټو هغه لپاسه د جوړونو د دې لږ تکلیفي او د زړه درد چې ګندې یو کال پورې ګرځېدل لګېدل چې هغه بیا ډایګنوز نشي نو دې چانسز ډېر کم دي چې کله د زړه درد نو اکثر په اولنی نو په دویم وزټ کې خامخا کنفرم شي چې واقعي دا درد چې د زړه د وجې نه دی نو د دغه کاری نه چې د 10 کالو په عمر کې د یو کال نه یو درد را روان دی دا لپاسه د غوښې د پټې د دې درد کې دی شي اکثر عام طور موږ ته د معدې ګیس هم کې دی شي وسره دا غي سره د خبره شته وسره خو زما په خیال چې د کومې ګولې چې د خوري نه زیات تر کې شي د پټو موټو د دې لپاره به د ګولې ور کړي زما دې زیات د سینې نشم ویل چې خامخا د بدزړه تکلیف ټیک دی یو بل کالر د مخرجي څوک د کم زینه جی واجد خبر کوم په خبر نه دي جی واجد صاحب پروګرام کې تر کله وایو څه پوښتنه به کول غواړئ جی خوشاله اوسئ جی مهرباني جی زما یو تاسو ته جی جی حکم زما د سلاد کې د پیاز ډېر خوښي ته نه دي جی او خو چې کله زه دا خو نغې نه مات لري چې مړې نو پړ چې یو سره زوکام هم راشي نو بیا د تکلیف خو زما خو کې زم کدا د سمړې سره مې چې دا بیا یوز کوم د لري هم شم پیاز خدای سلاد وکړي شروع ټیک دی جی رسبرول ګران کار دی صحیح څه ویل غواړئ جی دته نو د دغه کم وی چې ځکه له پیاز وخورم نو زما مریو پړسیږي ما د پرنجي شروع شي نو زما چې سلیکشن ته اسسمنت ښکاري چې کېدای شي د پیازو نه الرجي ځکه چې الرجي دوران کې د مریوم پړسیدي شي او پرنجي راتلی شي وسره ټیک ته یو خو تاسو خبر ډېر خپل لکه زړه تی صبر کې ډېره زیاته خبر او که بیا تم زړه نشي صبرولې نو خامخا د الرجي سره ګولې کوخري کنه د انټي الرجیک سره تکلیف ملويږي نو پکاره سره او اسیم د پیازو باره کې زمونږ مذهب مونږ ته چې کله پیازو خورو نو جمعه ته مزه کنه مطلب څه د مخشه هم نه ده ټیک شو نو کپرس کې دې ځان زړه صبر کې ساس خبر خو ډیر زیاته خطر کنه شي صبرولې نو زما خیال سره د انټي الرجي یو ګولې کو خوري او سره د معدې یو ګولې کو خوري بلکې دې شي دغه سره د افاقو شي یو بل کلروم دی جی څوک د کم زینه جی څوک د کم زینه او د دې کریم خان خبرې کوم تاراش کا
جی څه پوښتنه به کول غواړئ؟ ما ډاکټر صاحب نه تاسو کوو چې زما لږ عمر 40 سال دی خو دا یو خوا دی چې څه د پونه مې درد کوي او وزن خبر د مې دی لږ پته وکړي. ښه جی ټیک شو جی. دا پوښتنه که تاسو لږ ووایئ. وایي چې عمر مې 40 سال دی او د خپې د پوندې چې دی نو دا مې درد کوي جی. چې دې وجوهات څه دي؟ ښه نو یو خو دا دی چې عمر 40 سال شکر الحمدلله دومره زیات خو نه دی که نه جي. بل دا چې زموږ د مشران زه یم که پر د دوی پونده درد کوي نو د دوی که داسې پیزار استعمالوي چې د هغې دا کم تلې چې دی سول چې دا لږ پوسي نن سبا دا پاسته سول والا بوټان هم راغلي دي باټا په دې شیزونو کې شته. نو یو خو که دغه استعمال شي زما په خیال کې چې دې سره د هغوس هم افاقه ورته نصیب شي. که پرس که هغې سره نه کړي نو بیا څه داسې لکه د دې پوندو د دردونو هم څه داسې څه ټیسټ میسټي که د هډوکو ډاکټر سره ملاو شي نو هغه به پوه هم کړي اکثر موږ د یوریک اسید چېرته وجود کې زیات شي د هغې د لاسه هم د دې دا دردونه راتلی شي. بلکې چېرته حاجي صاحب خیال به خپل چې د ډېر ګرځي را ګرځي نو چې هغه ډېر زیات نه ګرځي ورسره او زما خیال زیات تر اکثر چې د پوسټ سول والا که بوټان او پیزار دوی استعمال کړي کیدای شي هغې سره هم د دوی افاقه نصیب شي انشاءالله. بالکل جی. ډاکټر صاحب چې دی نو چونکې د زړونو ډاکټر دی نو که د زړه متعلق د چا څه پوښتنې زما په خیال نو هغه به ډېرې زیاتې غوره به وي چې ډاکټر صاحب نه خپل نیغ په نیغه باندې پوښتنه وکړي او تاسو ته څه نه څه زموږ د خیبر ټلویزیون هم دغه مقصد دی چې خلکو ته چونکې دا پینډیمک دی خلک زیاتر د هسپتالونو نه یریږي په دې ورځو کې نو موږ ډاکټر صاحب هم په دغې مقصد باندې راوښتی دی چې خاص کر تاسو ته چې دی نو څه نه څه فایده میلاو شي. زموږ نمبر تاسو ته ښکاري 316 180 56 95 په دغې باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ او خپل خیالات چې دی نو هغه زموږ سره شریک کولی شئ. خبرې به نورې هم کوو ډاکټر صاحب سره خو وخت شوی دی وړې کندمې د مالو واپس بیا راځو موږ سره اوسئ. ویلکم بیک چې د مې نه پس یو ځل بیا هرکلې ډاکټر صاحب طرف ته به راځم. ډاکټر صاحب چونکې موجوده صورتحال دا دی د زړه رنځ باندې خبرې ډېرې زیاتې وشوې. موجوده صورتحال که موږ وګورو کرونا وایرس نو زیاتره کم د عام خلکو چې زموږ سره زیاتر خبرې اترې کېږي نو زیاتره کم مرګونه چې دي نو هغه هم هغه خلکو نه کېږي چې یا شوګر یا بلډ پرشر یا چې دی نو د زړه په رنځ کې اخته وي دغه خلک زیاتر چې دی نو نیغ په نیغه ټارګېټ دي. څه ګڼئ عام خلک هم دغه پوښتنې زموږ نه کوي چې کرونا نه دی مړ خو د زړه رنځ وته نو د کرونا کې دو واچو نو د زړه په رنځ کې چې کم انسان اخته وي د هغه دپاره کرونا څومره خطرناک ګڼلی کېږي؟ دا ستاسو ډېره ښکلې پوښتنه دی جي او نن سبا زموږ په دې معاشره کې دا خبره شته. بالکل. د مخکې ورځې کې ما یو رپورټ کتو چې څومره د کرونا مریضان چې دي هغه مړه شوي دي نو په هغې کې د 80% نه هم زیات چې دی که نه هغه مریضان مړه دي چې هغو ته د مخکې نه یا د زړه څه تکلیف و یا هغو ته د مخکې څه د شوګر بلډ پرشر او نور داسې مرضونه هغوی ته وو نو دغې خلکو مرګ چې و هغه د 80% نه زیات پکې دغه قسم خلک مړه شوي دي. دې کې شک نشته چې کرونا چې دی که نه چې دا زموږ د وجود چې څومره هم حصې دي که نه په هغې باندې اثر کوي او زړه چې دی که نه نو دا کرونا مرض چې دا هم ډایرکټ په زړه باندې هم اثر کولی شي. نو چې که مخکې نه هم یو انسان ته د زړه تکلیف وي ټیک شي او دته کرونا هم وشي نو د زړه خو مخکې هم کمزوری دی بیمار دی او په ده باندې کرونا هم له پاسه راغی نو د زړه د هغې سره نور هم ډېر زیات کمزوری شي او چې په وجود کې کله زړه کمزوری شي نو د ټول وجود چې دی که نه هغه د هغې سره راونیسي ورسره. نو زما به د خپل سامعین ته دغه د ناظرین چې څومره هم دي چې د کرونا چې دی دا ځان نه جدا مرض دی زړونه شوګر بلډ پرشر دا جدا دي او که کم انسان ته هم د مخکې نه د زړه تکلیف و یا د شوګر تکلیف و او دته کرونا وشو او بیا د عمر هم نسبتا زیات د شپېتو د هغې نه زیات و نو د دې انسان د خطرې خبرې نور هم زیاتې شي. زه به تاسو ته لږ مثال درکړم چې کله زموږ په سوات کې اولنی کس چې کوم مړ شو د دې اسخا چینی چې کوم هغه سړی و زما خیال نوم خو ماته اوس د ذهن کې نه راځي هغې ډایرکټ زموږ زړه واټ ته راوسو د ساه مات شوی دی او دا د زړه مرض دی او په دې کې دا تاسو ځان سره والي چې هغه کله موږ له واټ ته راغی موږ هغه وکتو راکړو نو زړه مسله یې شروع شوې وه خو زموږ په شک راغی چې کیدای شي دا زړه د کرونا د وجې نه خراب شوی ځکه د هغې نه مخکې د هغه څه هېڅ هم هیسټري نه وه چې د مخکې د هېڅ هم لږ چانس چې شوګر به کله ناکله و خو د هغه چې موږ کرونا ټیسټ وکړو هغه پازیټیو راغی بیا موږ لیټریچر وکتو موږ سرچ وکړو نو په هغې کې موږ ته دا خبر راغله چې کله انسان ټیک ټاک ومي دا وایرس چې دی دا ډایرکټ په زړه باندې هم اثر کولی شي او الله پاک دی هغه وبخي هغه 2-3 ورځې پس چې بیا د کرونا په واټ کې هغه په هغه ورسېد. نو زما به خلکو ته دا وینایي چې چاته چې د زړه مسلې دي په کار دی چې دوی په خپل حفاظت هغه ډېر زیات کوي ټیک ته او چېرته زموږ خو په خپله د کرونا مریضان سره ناست پاس یو د خدمت په هسپتال کې کوو نو چېرته هم داسې نه دي شوي چې یو مریض دې راشي او د هغه عام مریض یې موږ ورته چې تا ته دا د کرونا د لاسه مړ شو حکومت هم دا نه غواړي موږ هم نه غواړو ځکه چې کله په هسپتال کې د کرونا د وجې نه مریضان مرګونه زیاتیږي په دې سره د هسپتال هغه
حیثیت چې دی دغه چې کوم هغه شخصیت دی د هسپتال هغه ښه خرابېږي چې په دې هسپتال کې مرګونه ولې د کرونا زیاتې ډاکټران ښه نه دي سهولت ښه نه میلاویږي نو موږ چېرته دا کوشش وکړي دا زموږ په ذهن کې چېرته راغلي هم نه ده بالکل چې کم کس د کم شي د دې نه مخکې هم په دې هسپتال کې به مریضان مړه کېدل د زړه په واټ کې مړه کېدل په ګایني واټ کې مړه کېدل د ماشومانو په واټ کې مړه کېدل خو داسې نوې خبره نه وه کنه خو اوس دا چې دا کرونا سره یو نوې شی راغی دا د وجود هر یو ځای ونیسي خاص کر لنګس چې دی پړپوسان هغه زموږ سره ډېر زیات خراب کړي نو زما په خیال زما په عوامو ته دا یو خواست چې تاسو بالکل د ذهن د شکوک او شبهات لرې کوي دا ډاکټران چې دلته دي نرسیانې چې دي بابوګان چې دي سویپران دا ټول ساز د علاقو خپل خلک دي تاسو یو بل پیژنئ څه شکوک او شبهات راځي هغه تاسو کوي چې دا کس ولې مړ شو څنګه مړ شو دوی به تاسو باقاعده ټول تفصیل بیانوي زما به دوی ته خواست چې اکثر دوی زیاتې څه وکړي مریض په کور کې پروت هسپتال ته نه وړي چې بالکل اخرنی سټیج راورسي دا هغه سا ډېر زیات رما شي بالکل خدای ته مې توبه هغه مرګ ته نږدې شي نو هسپتال ته راولي نو په هسپتال کې به ګنټه یو نیمه دوه کې چې دی که نظم سره په حق ورسي نو بیا الټه څه خبرې کوي جي په کور کې خو ټکو خو چې هسپتال ته راوستو سستن منې ولو والا ګنټه دوه کې هغه مړ شو خو موږ زیاتې دا کړي چې په کور کې موږ هغه ساتلی هغه موږ سخت کو نو چې بیا یو بل ته خبرې کوي کم از کم هسپتال ته خو یې ویسئ بالکل نو چې راوړي نو هغه زموږ په ګنټه یو نیمه کې بیا په حق ورسي بالکل نو زما دوی ته خواست دی موږ د علاقې خپل ټول خپل خلک یو بل پیژنو داسې هېڅ خبره نشته کنه چې موږ مریض خامخا په کورونا کې اچو نه دغه موږ ته څه فایده بلکې هسپتال ته الټه نقصان دی چې د هسپتال بدنامي کې چې بدی کې د مرګونه ولې زیاتېږي ډي سی بیا تپوس کوي چیف سیکرټري تپوس کوي هیلث منسٹر تپوس کوي بیا سی ایم صاحب تپوس کوي په ریکارډ باندې راشي چې تاسو ولې مرګونه زیاتېږي نو دې خبر بالکل څه نشته الحمدلله د هر چا چې کوم مرض دغه متعلقه واټ کې هغه پروتي کته چاته سره کورونا و چې موږ کورونا واټ ته بیا شیفت کو او هغه کې هغه بیا د زړه علاج هم کیږي او د کورونا علاج هم کیږي ډاکټر صاحب خاص کر چې دغه مرزونه د چا نه وي بالکل ینګسټري بالکل ورس کا چاته بلډ پرشر نشتی شوګر وته نشتی د زړه مرز وته نشتی او هغه ته کرونا کیږي نو د دې سره د زړه باندې اثر انداز کیدی شي دا بالکل جی بالکل مونږ چې څومره وخت تل نو تقریبا 80% یا تقریبا 85% پورې شاته کورونا وشي د دوه ماشاءالله ریکوري په خپل وشي چونکه زموږ نن سبا سوسایټي کې کورونا زیات په هر کور کې کنه نو په هر محله کې په هر دویم کور کې د کورونا مریض ته شو او ټول په خپل نظر وکړل چې ماشاءالله دغه ټیسټونه پازیټیو رااله خو د په خم کړل د خیره سره او ډېر کم مریضان چې هغه بیا هسپتالونو ته لاړ شي تاسو د خبر لازم کا پرخ کې چا د تکلیف نه نو ډایرکټ زړه مالي شي نو بالکل واقعي دا چې کوم وایرس ته دا ډایرکټ په زړه باندې اثر کولای شي هغه ته مونږ بیا وایو مایوکارډایټس دا غي سره سوشي د زړه چې کوم پټي چې دی هغه کې سوزش راشي هغه له کمزوري شي ټیک شو دا چې کوم هغه پمپینګ کم کار کوي کنه هغه له کمزوري شي هغه سره انسان سارا ماتیدل او دا سره او دا ډیر په کم تناسب کې کیږي په ډیر انتهایی کم تناسب کې کیږي ځکه ما تاسو ته وی د 80-85% پورې چې دی الحمدلله د کورونا مریضان چې هغه نسبتا ایج خي هغه ته د مخ کې نور څه په وجود کې تکلیفونه نه وته الحمدلله هغه ټول خو ټیک ټاک شي هیڅ مسله وته نه کیږي په دې کې کرونا پیشنټ چې کوم دي ایکسرسایز د څومره فائدہ ورکول شي په دې کې جی موږ یو دا ولیدو چې کله د مریضانو ته علامات د کورونا شروع شي د په وجود کې انتهایی چې د کنه کمزورتیا محسوس کوي موږ پکې مریضان لیدلي چې هغه چې ما به روزانه 15 کیلومتره واک وکاو زه خو شل قدم مرشم تللی بالکل نو انیشل سټیجز کې دای چې لکه موږ ته وایو چې تاسو چې کله ان شاء الله تاسو ریکوري شروع کیږي نو تاسو خپل ډایټ ښه کوئ خپل خوراک ښه کوئ په کور کې تاسو څه پخېږي هغه تاسو خورئ خاص کر غوښه شو چې کم پروتین والے شیزونه دي دا فروټس وغیرہ شول چې تاسو په وجود کې چې کمزور دي تبي اغست او چې هغه رو پر تاسو د وجود راوخیږي نو دوی ته ډایرکټ موږ د ایکسرسایز لا نه وایو هغه وجه دا چې دا مریضان د دوی وجود انتهایی کمزوري شوی نو چې رو پر د دوی ریکوري شروع شي نو دوی ته بیا موږ انکریج کوو چې تاسو اصلاح شي خپل واک ماک شروع کړئ خپل ډیلی روټین نو الحمدلله موږ کتلی دي چې په لس ورځو کې 2 هفتو کې دا ماشاءالله واپس خپل سټیج ته چې دی بیا راشي خو په اوله کې دوی ته موږ د سینه وایو چې تاسو واک شروع کړئ ځکه وجود ډېر زیات کمزوري دا مریض ما سوچ ریکوري کیږي هغه غریب بیا قدم هم نشي اغستی دومره سم زموږ په دې ټولنه کې یو دا خبره هم ده اکثر خلک وایي پلانکې کس سو هارت اٹیک وته وشو مړ شو جی بالکل نو دا هارت اٹیک چې کیږي جی نو دا د ډایرکټ راځي کنه د بیک گراوند یو خپل هیستوري شتي صحیح خبر دا تاسو ډېر زیات خپل تاسو کوي موږ ته ریسرچ دا وایي چې کله ماشوم پیدا هم شي کنه جی نو دا هغه په دې زړه په دې رګونو کې د هغه وخت نه چې د کولیسټرول دا نخي چې دی ګنده بکی ایون د پیدایش په وخت کې هم د پزړه په رګونو کې د کولیسټرول د نخي بکی هغه وخت هم پرتی کنه جی بیا د وخت سره سره چې دی کنه جی ک پچا کې پیدایشي تور د په د جینز نه د ډي ان اي او د شیزونه ک پاغي کې هم هغه نخي را رواني هغه سیګنلز را رواني نو د زړه د رګونو تنګواله به نسبت د نور چا چې دی دا ډیر تیزي د رګونو به نسبتا لګزر تنګيږي
بنسبت د هغه کس چې د پیدایش د مور پلار نه دته سدسي سیګنلز یا د ډي ان اے سي دي دته پکې هغه سنې راغلي نو د رګونه به ډېر په قلاره تنګیږي خو که په نسبت هغه کس چې د چا د پیدایش نه د خبر را رواني نو ستاسو خبرې راځم دا یو ټایم الیجي دا یو پروسس دی د هغې شاته رواني موږ داسې خلک لیدلي چې د هغو رګونه چې دی که نه هغه 90% بندي خو هغه ته یو ورځ مخکې د هارټ اټیک نه مخکې هغه ته هېڅ ورته هم نه وایي چې زه خو پرون غره ته ختلی ما ته خو څه مسله نه او په سبا هغه ته هارټ اټیک شوي ناڅاپه هارټ اټیک شوي نو دا د الله پاک دغه دی چې د دې نه مخکې هغه ښه ټیک ټاکې رواني ځینې خلکو ته به داسې هم وشي چې هغه ته نری درد یو هفته یو میاشت مخکې شروع شي هغه چې لږ ډېر ګرځي وجي ما به یو میاشت مخکې چې به زه ګرځېدم زما چې نه سړي که به راتله او اوس راته ډایرکټ دا شی راته وشو نو د دې د پرزنټیشن ویری کېږي چې چاته بالکل اچانک وشي څوک چې د هغې نه مخکې هغه ته لږ درد کېږي او مکمل ورته بیا هارټ اټیک وشي فیملی هسټري چې ده نو هغه فیکټر شته په دې ډېره زیاته موږ چې کله هم هسټري الو جي د مریض نه نو په هغې کې فیملی هسټري چې ده فیملی هسټري کې بیا جي لکه مور پلار راځي ورونو خویندې راځي لکه اکثر موږ د مریض د پوسو ګستا خاندان کې چاته شتي وایي چې یو ماما ته مې او نیکه ته مې شي او که نه نو موږ ته بیا ته وایو چې نه خورئ یا ماما ستا په مور پلار کې یا پرونو د هغې بیا ایج هم دی د زنانو دپاره جدا ایج دی چې د دې ایج نه کم کېږي او د نارینو کپړس کې یو کس دی د 80 کالو دی هغه ته هارټ اټیک شوی دی او د پلارو نو هغه بیا موږ نه کنسیډر کوو تقریبا داسې 55-60 خواوشا یا د هغې نه چې کمي او په دې ایج کې د هغه روري یا خوري مور یا پلار که په دې کې ورته شوي نو موږ ویلو شي او د چې کوم فیملی هسټري ده هغه ضروري ده په دې بالکل ټیک دی جی موږ سره یو کالر دی جی څوک د کوم ځای نه زه تیمور سلوای د بخښي تاسو د خپل ټي وي اواز جی بالکل خاموشه کوي چې تاسو غږ موږ ته صحیح را رسي تاسو د خپل ټي وي اواز چې دی نو هغه تیز کړی دی نو تاسو غږ موږ ته نه را رسي څوک جی د کوم ځای نه زه تیمور سلوای خبره کوم بخښي نه جی څه پوښتنه به کوئ زما نیکه په لاسونه کې بایپاس اپریشن کړی و ښه جی او د درې کلونو چې نو ما چې د دې مطلب خوږېږي سینې خوږېږي ښه جی تاسو ډاکټر له تللی یې صحیح تاسو ته ویلي ټیسټونه وغیره وکړي دي ټیسټونه وکړي دي څه تاسو ته هغه جواب کې څه ویلي دي چې څه کول پکار دي هغه خو مې نکته پاتې درې کاله نه ټیک ده ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي جی چې بایپاس خیال شوی دی جی خو بیا هم چې دی نو درد راځي اکثر جی د بایپاس اپریشن وشي د دې یو خپل وخي د ځینې خلکو ماشاءالله ډېر وخت پورې بایپاس اپریشن کامیاب رواني د ځینې خلکو چې د دې 10 کاله ایوریج د هغې یو خپل لایف وي که دوی ته اوس هم د بایپاس اپریشن نه پس ورته پسینه درد راځي چونکې دوی چې د بخشي پول سره دا هلته نږدې دی لیډي ریډینګ هسپتال سره نږدې دی هلته د زړه ښه ښکلی غټ واټ دی ایمرجنسي هم د هغو د زړه چې د هر وخت نو که دوی هلته لاړ شي مناسب خبره وي چې هغه ډاکټر صاحب وګوري چې اوس چې کوم د بایپاس نه پس هم بیا دا درد راغلی دی هغه به د ټولې هسټري والي وبه یې ګوري څه ای سی جي ضرورتي نور څه ټیسټي وبه ګوري چې آیا واقعي دا اوس چې کوم درد دی دا هغه شان دی د زړه دوباره فالو اپ لازمي دی ډېر زیات ټایم په ټایم د خپل ډاکټر سره چې څومره دو مشوره کولی شي زما په خیال دغه به ډېره زیاته بهتري ډاکټر صاحب که موږ وګورو جي نو زیاتر څنګه ما په لومړی کې هم ستاسو نه پوښتنه کړې وه زموږ لایف سټایل بیا زموږ خوراکونه موږ چې دی نو د هغې زموږ روټین نه وي پای کې چې دی نو غوړ او دا مثالې دا پکې ډېر زیات دي نو خاص کر دغه خوراکونه څومره اثر غورځوي او دغې نه موږ ته څومره تھریټ دی د هارټ ډیزیز په حواله سره دې کې جی د خوراکونو یو فیکټر شته زه خو داسې دا نه شم چې دا واحد یو فیکټر دی د دې هم یو رول شته او موږ کتلی دي جی هر هغه خوراکونه چې هغه وجود غټول کوي که نه جی کوشش دی چې موږ د هغې نه لږ شانتې ځان سیټ ته کوو جی په هغې کې لکه خاص کر که زه وګورو زموږ په خوراک کې چې د غنم شو که نه جی وریجې شوې دا زموږ د خوراک یو لازمي حصه ده او دا دوه شیزونه داسې دي که د هغې سره بیا موږ د الو ملګری کړو یا بیا خاص کر دا پیپسیان سیوناپ ډیو دا شیزونه شو چینی شوه ګوړه شوه که نه جی دا هغه شیزونه دي چې د دې نه موږ ځان ساتلی شو او د دې د نه استعمال سره څه نقصان نه کېږي موږ ته خو د دې د نه د استعمال سره موږ ته فایده کېدی شي
مونږ کتلی چې کم مریض لږ وجود غټي مونږ ته چې دا شیزونه باندې تاسو لږ پرهیز شروع کړئ مکملي هم بند کړئ څه نقصان یې نشته د هغې څه دغه وجود ښه پوره کمیدل شروع شي وزن یې کمیدل شروع شي دغه شو جي د هغې نه علاوه چې څومره مونږ کوشش کوو د سبزیانې نه دي جي که کچه سبزیان هم خوړی شو هغه ډیره زیاته ښه ده او کنه په کور کې سبزیانې پخیږي هغه هم مونږ خوړی شو بل شی دا مولید چې کم خلکو جي ایکسرسایز چې د ورزش لوزي خاص کر هغه ورزش چې پای کې منډې پای کې پیاده ګرځېدلی دې مریض باندې چې د خوراکونه بیا څه ډېر زیات څه الټه اثر پې ډېر زیات نه کوي چونکې هغه سره ورزش کوي نو هغه د خوراکونه که دی بیا دا ډوډۍ خوري که دی دا وریجې استعمالوي سم خو دا پیپسي وغیره دا بالکل مونږ بند کړو جي بلکې زه هم چې فتوه جاري شو چې دا حرام دي جي او بالکل لکه هېڅ فایده نشته د خولې ذایقه صرف د خولې ذایقه ده چې د خولې د دې ژبې نه دننه شي بیا هېڅ نشته که نه جي نو زم که کم انسان بیا ورزش کوي که نه جي هغه ته بیا د خوراکونه زیات سوی نه جي خو زما د دې وینا په مقصد بالکل نه چې لکه موږ د غوښه بنده کړو په ځان یا د بزان چرګ بند کړو مهې بند کړو د دې شیزونو استعمال په خپل ځای ښه دی د دې خپلې فایدې شته خو زما په خپله وینا چې دی زما د خپل لږې تجربې په رڼا کې چې غنمو روټۍ شوه وریجې دا سیوناب ډیو چینی ګوړه چې دا شیزونه څومره کم شي کوي د دې نقصان زیات دی او فایدې دومره زیاته نشته فایدې زیات نشته موږ سره کالر دی چې څوک د کم ځای نه هلو جی تاسو غږ راځي پروګرام کې تارکلی وایو چې څوک د کم ځای نه تاسو جی سلام پیش کوم زمانو محمد رئیس او د پیښور نه خبرې کوم جی پروګرام کې هرکلی جی څه پوښتنه به کوئ ډاکټر صاحب نه زموږ سره زړونو ډاکټر نن موږ راوختی دی جی څه پوښتنه به دې کوو زما جی عمر دی 53 سال او تقریبا وزن مې دی جی 63 kg که نه جی نو دا په کوم وخت کې زه تقریبا 9 کیلومتر سره باندې واک کوم او ایکسرسایز سره نور نه دی ایکسرسایز سره نه کوم جی نو او دا غي سره چې کوم نو سار باندې په نار باندې ګرم وبو یو ګلاس کوم نو ما یره د دې څه نقصان نشته او دیم زما کور ول دا وی عمر دی تقریبا 30 ایئر جی دا وی وزن دی تقریبا 70 kg جی نو دا وی د پر هغه محل کا په ورزش په واک سار باندې کوي او په خوراک کې یا نور د څه ټپس دي موږ ته راکولی شي چې هغې باندې زموږ د وزن یا دا برابر دی د عمر په اعتبار سره یا چې کوم د خوراک کې څه داسې شی نه تجویز کول غواړي یا د دې اوبو نقصانات شته یا نشته ټیک دی جی ډاکټر صاحب له جواب درکوي چې دی چې ایکسرسایز هم کوم هر څه کوم اور چونکې عمر هم سیوا دی د دې اول کې د رور لمغ راشو نو ماشاءالله د عمر او د وزن چې دا ډیر زیات لکه مناسب ماته ښکار شول چې تقریبا وزن 3 کیلو او عمر تقریبا 53 نو ماشاءالله د دو وزن د عمر مطابق ډیر مناسب دی دوی چې کم دا 9 کیلومتر واقع نو د رور ته وزم کدو ته سدي د جوړونو تکلیف سنور څه تکلیف وته نه نو کم از کم دا 9 کیلومتر د زیات کی د 9 کیلومتر د کیلومتر شي بیا د 2 شي بیا د 3 شي چې څومره دا زیاتې خو اوس ماته پته نه چې کدو ته د جوړونو څه تکلیف یا دا وته نه نو پکار چې د خپل ورزش چې دا زیات کې دا ورزش په دودي سي کوي لکه زموږ یو مشر اگزامپل ورکو چې انسان په دې جمع ولاړې د انسان جمع د روکو ته تلی او د ځان د روکو تر څه زمان د روکو لاړ نه شي او د حرکت راټینګ کوي نو د چې دا واکه نو د په دې سره مثال ورکو او نو موږ به چې لکه بریکس واک وته موږ نو دا بریکس واک به سي چې د څنګه د جمعات کې تیز د روکو راټینګ کم چې رکعت نه فوت دا سی واک نه چې په غب شپ رواني او په غلار پیدل رواني نو زما بده دا خاص چې ولای شان د شان تیز واک دی کوي او دا 9 کیلومتر د دې سیوا کوي جی د دې سیوا کوي بل دی روډ دا خبرو کې زه سحر ګرمي یا تړ مې وبچې دی هغه په نهار اسکم په دې کې زما بده خو کدو په دې کې یو چمچ د غبین پکې مچي کنه جی او نو په غبین کې خپل شفا هم دا او بیا خاص کر لګي تړ مې وبچې دی کنه د دې هم ساينټیفیک فائدې ډېرې زیاتې دي نو کدو په دې یو ګلاس تړ مو بو کې یو چمچ غبین کپړ کدو ته نور څه تکلیف وته نه یا غبینی بدی نشي نو دغه دی سره کوي او ورزش ته زیات کی نو ماشاءالله د دو چې کوم وزن دی عمر دی ما د ډېر مناسب خیر الله پاک د نور عمر ورکی بل تر د خپل کور والا خبره وکړه هغه اوس بالکل اپوزیټ کیس دی چې دا غي عمر هم لګ دی 10 کال دی او وزن او یا کیلو دی ټیک دی نو یو خو بتا کو جی په دې کې یو خوراک باندې هم توجه ورکول غواړي په خوراک کې څنګه دینه مخکې موږ هغه یو څو خوراکونه دوته وي زه به دې روډ لپاره بیا وایم چې غنمو روټۍ شوه وریجې شوې پیپسي ډیو سیوناب شو چینی شو ګوړه شو الو شو دا هغه شیزونه چې دا نشاسته چې ته موږ وایي کاربوهایډریټس چې دا دوکم کې د دې سره د خورې دا وزن چې کنده بلک په کمیدو شي او د دې سره سره د دې ګرځیدل شروع کی زبدي ته نیم چې ته د په شانتي 9 کیلومتر لاړ نن دې د 10 قدم والی سبا دې کوشش کی چې 12 قدم دې کی بروز دې 15 قدم کی خو چې دا روزانه کوي بل دا یو ښه کار وکړي چې دا د نن ځان له اوس په دې سات باندې وزن وکړي چې زمانن وزن دا دی
زه به د سبا نه خپل واک شروع کوم او زه به دا خوراکونه احتیاط کوم او میاشت پس د دې بیا چې دی که نه خپل وزن به کوم. نو چې دی یو ټارګېټ نن واغستو چې میاشت پس به دا ټارګېټ څومره نو دا به دې ته پته لګي چې زه په خپل ټارګېټ ټیک روان یم که نه. نو زما په خیال چې د خورۍ لږ محنت زیات کول پکاري. ډاکټر صاحب خاص کر په دې موجوده صورتحال کې خلکو ته څه پیغام ورکوي خاص کر د چا والدین یا هغه د زړه یا شوګر بلډ پریشر د دې مریضاني هغو دپاره احتیاط څومره کول پکار دي ځکه چې دغه خلک زما په خیال په دې موجوده صورتحال کې زیات د خطرې سره مخ دي. بالکل زما په خیال زموږ د پروګرام دا یو په دې نورو کوېسچنز کې دا هم ډېر زیات یو اهم سوال دی د نن سبا صورتحال سره. زما به دوی ته دا خواست وي چې خپل مشران بیا خاص کر هغه مشران چې چاته د مخکې نه تاسو څنګه وي د زړه تکلیف وي د شوګر د بلډ پریشر تکلیف وي موږ له پکار دا دی چې هغه موږ پوه کړو ټیک شو چې مشران دي موږ نشو پوه کولی خو چې هغه نن سبا څه حالات دي چې په هغې پوه کړو چې ستاسو دپاره بهر وتل چې دي که نه دا په دې ورځو کې مناسب نه دي. اوس یو وړوکی اختر تیر شو د هغې د لاسه خلکو غم خادیانو کې د هغې د لاسه هم تکلیف زیات شو. اوس لوی اختر را روان دی بیا به خلک مشرانو خوالزي راځي. نو زما په خیال چې زموږ ډي ایچ او صاحب پرې خبره کړې وه چې بیا یو میاشت پس بیا بل غاړې ورکړو او دا ګیلې شوکې بیا ختمې کړو خو اوس دې لږه ګزاره وکړو ټیک دی. نو زه به د دوی خبره د ډي ایچ او صاحب خبره بیا زه کوم چې موږ به دا ګیلې شوکې بیا یو 2-3 میاشتې پس به ختمې یو بل به غاړې ورکړو مافیانې به وغواړو چې زه نه هم راغلی ته خفه نه شي ټیک شو. اوس دې موږ صرف مشرانو ته دا ریکویسټ کوو چې هغه دې هم لکه کم مشران چې د جومات ته د تلو ډېر شوقیان دي پکار دي چې هغه موږ پوه شي په کور کې به جمع کوو ټیک شو. بابا ماما تاسو چې فی الحال جماعت ته مزه کم زمونږ مشران میندې دي زمونږ نیاګانې دي کوشش وکړو چې د هغو سره غیر ضروري د خلکو ګرځېدل را ګرځېدل دا موږ منع کړو او په خفګان نه په مینه باندې او چې پوهه شي باندې. بل به دا وکړو چې لوی اختر را روان دی زما به ولس ته هم دا یو خواست چې فی الحال کوشش وکړي حالات ښه دي ښې طرف ته روان دي خو څنګه تاسو په اوله کې به د پروګرام کوي چې حالات ښې طرف ته روان دي خو احتیاط به نه پرېږدو مطلب دا نه دی چې موږ احتیاط موږ پرېږدو. نو زما به اوس دومره دا خواست چې ګڼې ګوڼې دي اوس موږ کوشش کوو چې احتیاط دې کوو. الله پاک به موږ لګر هم کوي دا شی چې د ختمېدو طرف ته روان دي خو اوس هم احتیاط موږ لږ پکار دی او خاص کر مشران چې دي چې هغو ته موږ غیر ضروري د خلکو آنا جانا یا د دوی غیر ضروري ګرځېدل چې دی ځکه دا مشران چې دي که نه دا چې په کور کې دي سره برکت وي چې دا زموږ بې ټایمه نه جوړه نه شي زموږ نه نو دوی سره دا احتیاط چې دی نقصان نه درلودي میلاو مو شو ډېر زیات میلاو شو. ډاکټر صاحب فرض کا یو خدا تاسو خپل تفصیلا جواب ورکو فرض کا خدای مکا د چا په کور کې داسې مشران یا هغه د زړه بلډ پریشر شوګر مریض او هغه ته دا وایرس وشي نو هغه لا په لومبي فرصت کې څه کول پکار دي څنګه تاسو وړاندې ووایئ چې کله په کور کې خراب شي هسپتال ته راشي نو هغه بیا هغه اوبه د سر نه تېرې شوي خاص کر هغو ته څه پیغام بالکل چې کوم زموږ په کور کې فرض کې یو مشر دی هغه ته دا وایرس وشو ټیک شو د هغه علامات داسې وو او تاسو له ټیسټ وکړو هغه پازیټیو راغی نو ډایرکټ اسپتال ته منډه نه ده وهل پکار. د دې مشر که خپل څه د مخکې نه څه علاج معالجه روانې هغه دې په خپل روټین کې خپل جاري ساتي که څه نه نو څه اضافي میډیسن دوی ته څه ضرورت نه دوی په کور کې په کور کې به یو داسې ځای کې دي چې بس دوی ځان له هلته وي د هغې سره خپل وسلخانه دوی د هغه استعمالوي څوک به دوی له خوراک ورکوي را ورکوي کله دوی لږ د واک دپاره راوتل غواړي نو دوی ماسکه چې د کور په ذهن کې یو داسې ځای کې چې دوی سره څوک نه میلاویږي نو که دوی ته څه علامات نه وي ورته سینه یې ډېره زیاته نه خرابېږي دی ګرځي او سای ډېر زیات نه راماتېږي که دا تکلیفونه ورته نه وي نو غیر ضروري اسپتال ته د تلو څه ضرورت نشته خو خدای دې نه کړي که سای ډېر زیاته ماتېدو تبه یې ډېره زیاته شوه بلغم ډېر زیات شو نو بیا پکار ده چې اسپتال ته لاړ شي بیا پکار ده چې اسپتال ته لاړ شي. ډاکټر صاحب ستاسو د ټایم ډېره زیاته مننه چونکې ستاسو خبرې ډېرې زیاتې قیمتي دي خو زموږ سره وخت چې دی نو هغه کم دی څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ته ووایي خپل خیالاتو اظهار یې وکړو خاص کر ښه مشورې تاسو ته چې دی نو درکړي ولس ته پروګرام مقصد هم دغه دی چې خاص کر په دې موقع باندې په دې صورتحال کې خلکو ته دغه مهم معلومات چې دی نو هغه موږ ورکړو او خلک د دغې معلوماتو په رڼا کې با خپل او د خپل فیملی کې د خپل خاندان د خپل مشرانو خیال وساتي. یو ځل به بیا وایم چې په سوات کې کیسونه چې دی نو هغه کمۍ طرف ته روان دي خو یره به نه کوو احتیاط به کوو د احتیاط لمن به نه پرېږدو او انشاءالله که د احتیاط دغه سلسله زموږ دغه شان رواني نو یقینا د سوات نه دا وایرس په مکمله توګه باندې ختمېدی شي. زموږ د پروګرام وخت پای ته رسېدلی موږ ته راکړئ اجازت الله پامان.